بیا یو اهمه خبره چې کله د وحی سلسله جاری شوه او قرآن کریم راتلل شروع شول دنیا ته نو طریقه د نزول سوه طریقه د نزول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله قرآن کریم په کومه طریقه باندې دنیا ته رانازل نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د وحی دا په مختلفو طریقو سره نازله شوې وه هغې کې بخاري شریف کې یو روایت دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو ځل حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه چې د الله رسوله په تا دا وحی څنګه راځي کیف یاتیک الوحی دا وحی په تا باندې څنګه راځي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې روایت کې دوه طریقې د وحی بیان کړي دي چې په ما باندې په دې طریقې سره راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس کله کله په ما باندې دا وحی دا د جرس د شړنګاري په شانتي راځي یعنی څنګه چې د جرس د اوازي همدغه شانتي را وحی په ما باندې راځي دې ته وحی صلصلي وایي جرس شړنګاري والا وحی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل هو اشده علی په تمام وحیو کې دا وحی په ما باندې انتهایی سخت دی نو فیفصم عني دا آواز دا د جرس په شان د شړنګاري د آواز زمانه کټ کړی شي ختم شي وقد وعیت ما قال دی آواز چې څه ویلي نو بس هغه ماته یاد شي ما بیا یاد کړي یوه طریقه دا شوه او دویمه طریقه بیا مخکې د روایت کې وایي چې واحیانا یتمثل لی الملک رجلا او کله کله ماته فرشته د سړي په شکل کې راشي د انسان په شکل کې راشي او رسول الله مبارک فرمیل دا په ما باندې د ټولو نه اسانه ده دا طریقه یو انسان په شکل کې راشي او وحی به رسول الله مبارک له ورکړه نبی علیه السلام ته بیا پته ولګي را جبرائیل علیه الصلاة والسلام نو دا اسانه طریقه نو دوه طریقې د نزول په دې روایت کې بیان شي نمبر 1 سلسله الجرس دې ته وحی سلسلي وایي دا د جرس په شان د شړنګارې دا د ټولو نه سخته وه ځکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ولقد رأیته ینزل علیه الوحی فی اليوم الشدید البرد ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیدلی دی چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې به دا وحی په سخت ژمي کې په سخته یخنۍ کې نازلېده نو فیفصم عنه پیغمبر علیه السلام نه چې به دا وحی ختمه شوه و ان جبینه لیتفصل عرقا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تندی به ټول خولې خولي نو دا بخاري شریف کې روایت دی نو دا د ټولو نه سخت او یو روایت کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا وحی رالی نه دا وحی سلسلي به نازله شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سا به بندېده د نبی علیه الصلاة والسلام چهره مبارکه به د کجوري د څانګې په شان تکه زیړه شوه او دا د مخې غاښونه به د نبی علیه السلام داسې ګړزېدل داسې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جسم نه به خوله داسې راسسېده لکه څنګه چې یو هار وشلېږي او د هغې هغه دانې په ښکته باندې داسې راساسي کله چې به وحی سلسلي راله دا خو انتهایي سخته و نبی علیه السلام فرمیل چې دا په ما باندې ټولو نه سخته ده هو اشده علی نو چې په کم حیوان باندې به کله رسول الله مبارک ناس و سورلی باندې په سفر کې نو له ډېر زور د وجې نه به حیوان پسې باندې کېناسته حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي دی او کاتب د قرآن دی انشاءالله مخکې به ووایو د پرې پتون باندې نبی علیه السلام یو پیر سر یخو دی آرام کو او بیا وحی راله نو دی وایي زما د پتون تاریخ پې ته دومره زور را ورسېدلی د سر مبارک د وجې نه چې زما دا خپه ماتېدو والا شوه نو چې دومره صرف سر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور واغست نو نور جسم به یې څومره زور اغست نو یوه طریقه به دا وه وس دا خبره چې یاره دا سلسلي دا سلسلة الجرس دا د جرس په شان شړنګاري د دې تشبیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه ورکړه نو بعضې علماو لیکلي دي مختلف اقوال دي پرې کې چې بعضو دا لیکلي دي چې دا کم د جرس په شان شړنګارې به نو دا به د فرشتې آواز و او چا لیکلي دي چې دا د فرشتې آواز نه بلکې دا فرشته چې به راتله نو دغه ټیم کې د فرشتې د وزرو دا آواز به و چې فرشتې به را خپلې وزرې وهلې نو دا به انسان ته داسې ښکارېده لکه دا چې جرس چې کوم دی نو دا شړنګاری کوي او بیا به هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه وویلی شول رسول الله مبارک په هغه یاد کړي او چا ویلی دي چې را تشبیه په تسلسل کې را جرس چې سړی شړنګوي نو د دې آواز مسلسلي او همدغه شانتې را آواز دا وحې دا به مسلسل وه او چا ویلي را تشبیه د دې وجې نه ده چې څنګه را جرس شړنګېږي نو د دې جهت نه معلوم چې دا د کم سایډه د آواز راځي همدغه شان د دې آواز به پته نه لګېده چې دا د کم سایډه راځي
حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایي یعنی د عمر رضی الله تعالی د قول نه معلومیږي دا چې د اواز به کله کله بل هم اورېده. عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي وایي کله کله به د نبي علیه الصلاة والسلام مخکې چې کله پې وحي راتله داسې اواز به لکه دا مچۍ چې را بړنګاری کوي نو دغه اواز به یې مونږ چې دی نو دا اورېده. نو کله کله به د وحي قسم دا و چې د جرس په شان د شړنګاری و او په دې کې چې به کم څه راغلي و هغه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله یاد کړي نو دا اولنی قسم شو دی ته وحي سلسلي وایي. دویم نمبر د وحي طریقه څه وه؟ دې ته تمثل ملک وایي. ملک یعنی پرشته د انسان په شکل کې راتلل، انسان په شکل کې به پرشته راله. رسول الله مبارک فرمیل وهو اهونه علی، او دا طریقه د ټولو نه په ما باندې اسانه وه. لکه څنګه یو انسان له بل انسان مخې له ورشي او پیغام ورله ورکړي، دې کې به رسول الله مبارک ته تکلیف نه و. پرشته به راله د چا صحابي شکل به اختیار کړي. مختلفو خلکو شکلونه پرشتې اختیار کړي دي او بیا تللی دی لکه تاسو حدیث جبرائیل چې کوم دی نو مشکات کې ابتدا کې به ووایي یا به یې ویلی نو هلته کې بیا حدیث جبرائیل چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام دی یو ناشنا کس په شکل کې راغی، تک تور یاخته، تک سپینې کپړې او بالکل صفا. هلته کې بیا تفصیل تاسو ویلی دی یا به ووایي نو هلته کې د یو ناشنا کس په شکل کې راغی. خو اکثر به چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته په انساني شکل کې راته نو د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي و دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه د هغه په شکل کې به راته او د دې دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه شکل به جبرائیل علیه الصلاة والسلام ځکه اختیارو چې د هغې یو څو وجه علما کرامو بیان کړي دي. اوله وجه دا وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چېرته قاصد لیږه نو قاصد به یې دا دحیه رضی الله تعالی عنه ولیږه نو هلته کې الله تعالی د هغې هغه انعام دې صحابي له په دې باندې ورکه چې ګوره ته د پیغمبر قاصدي نو زه د خپل قاصد را لیږم هغه به هم ستا په شکل کې را لیږم. او دویمه خبره ده چې حضرت دحیه رضی الله تعالی عنه دا انتهایی حسین و ډېر زیات ښایسته و. عمر رضی الله تعالی عنه دور کې غالبا زنانه و فتنه کې پرېوتې دی او په لار باندې روان و زنانه به د دیوالونو باندې سورېدې تماشې به یې کولې. نو بیا عمر رضی الله تعالی عنه ده ته وي ویتره د ښار نه بهر وځه او دې ښار ته ډېر مه راځه خلک فتنه کې غورځېږي زنانه اکثر به روانو دا مخ به یې پټ کړو. نو حسین نو الله تعالی جبرائیل علیه الصلاة والسلام به اکثر د ده په شکل کې رالیږه. نو دا په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې له ټولو نه هغه اسانه طریقه وه چېرې په دې طریقې سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هغه جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی. او دریم نمبر د وحی چې کومه طریقه وه نو هغه فرشته په خپل اصلي شکل کې راتللو. کله کله به جبرائیل علیه الصلاة والسلام په خپل اصلي شکل کې راغی او نبی علیه الصلاة والسلام له به آیتونه ورکړل کوم چې به الله جبرائیل علیه الصلاة والسلام له ورکړو. او دا علماو لیکلي چې زندګۍ کې د رسول الله مبارک سره 3 ځله پیرې شوي دي، 3 پیرې. اول پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواهش ظاهر کړو چې زه جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې وینم، الله ورته وخو. دویم د معراج په شپه باندې او دریم نمبر د نبوت په ابتدایي زمانه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې لیدلی. به هر کیف دا یو دریمه د وحی طریقه وه چې جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی چې دی نو دا واوروله. دریم نمبر رؤیای صادقه. څلورم نمبر رؤیای صادقه، رښتونې خوبونه لیدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وحی یوه طریقه دا وه چې رسول الله مبارک په رښتونې خوبونه لیدل او بیا به هغه خوبونه سحر بالکل رښتونې راوختل کوم څه چې به نبي علیه السلام خوب کې لیدلو سهار به هم هغه شانتې وشو. لکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي بخاري شریف ابتدایي روایتو کې چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی، لومبۍ ابتدا چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې د وحی شوه نو هغه الرؤیا الصالحه، هغه رښتونې خوبونه فی النوم په خوب کې به یې رښتونې خوبونه لیدل. او فکان لا یرا رؤیا، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو خوب نه لیده الا جاد مثل فلق الصبح، مگر هغه به سحر له بیا داسې رښتونی راغی لکه څنګه چې روښانه سحري. یعنې څنګه چې به رسول الله مبارک خوب کې څه لیدلو سحر به هم حقه راغی. د نبي خوب چې دی نو دا وحي د ابتدا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دینه شو لکه هلته مونږ ووی چې له دینه وروسته به رسول الله مبارک هغه بیا خلوت خوښه او غار حرا کې به عبادت کو. علامه حلیمي رحمت الله علیه هغه د وحی اقسام چې کم بیان کړي دي نو هغه وایي چې په 46 طریقو باندې به رسول الله مبارک ته وحی راتله، 46 طریقې هغه بیان کړي دي. خو بیا حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه هغه لیکلی دي
چې دا په اصل کې د جبرائیل علیه السلام مختلف صفات دا د هغې تذکره ده کړې ده او هغه مختلفو صفاتو ته چې کوم دی نو د اقسام د وحي ویلي دي. نور د وحي دغه غټ غټ یو څو اقسام چې ما تاسو ته بیان کړل په دې طریقې به نبي علیه السلام باندې وحي راتله. او 5م نمبر د وحي قسم سو پر رسول الله مبارک باندې به وحي څنګه راتله. کلام الهي الله نبی علیه السلام سره براه راست خبرې کړي دي، په منځ کې واسطه د فرشتې به نه وه، براه راست تکلم، براه راست وحي، لکه څنګه چې په موسی علیه السلام سره الله تعالی براه راست تکلم هم کلامي کړې ده. او دا د نبی علیه السلام سره د معراج په شپه شوي وه. او دغه شانتې علماو لیکلي چې خوب کې هم د رسول الله مبارک سره هم کلامي شوي ده. دا 5م نمبر قسمو د وحي. او 6م نمبر قسم هغې ته نفس فی الروع وی. نفس فی الروع، نفس فی الروع دې ته ویلی شي چې جبرائیل علیه السلام نه انساني شکل اختیار کړی، نه په خپل شکل کې راغلی دی، نه بل څه طریقه اختیار کړې ده، بلکې برای راست د نبی علیه السلام په زړه کې د یوې خبرې القا کړې ده. جبرائیل علیه السلام برای راست د رسول الله مبارک زړه ته خبره وراچولې ده. دې ته نفس فی الروع وی. لکه مستدرک د حاکم کې د نبی علیه السلام روایت دی چې ان روح القدس نفس فی روعی. روح القدس جبرائیل علیه السلام زما زړه کې را خبر راچولې ده، نو القا به چې کوم دی نو کوله. نو دا 6 طریقې وې. په دې 6 طریقو سره 2م نزول د قرآن کریم وشو. ما درته وی اول لوح محفوظ کې و، د هغې نه وروسته چې دی بیت المعمور یعنی بیت العزت ته لاړ، د هغې نه وروسته قرآن کریم دنیا ته راغی او د دنیا ته یې د راتلو طریقه کار هم دغه چې په دې 6 طریقو سره نزول چې دی نو دا شوی دی. پیغمبر علیه السلام ته دا وحی 2 قسمه نازله شوې ده. یو ته وحی مطلوع وی او بل ته وحی غیر مطلوع وی. یعنی یو هغه وحی ده چې د هغې تلاوت مونږ او تاسو کوو د قرآن کریم چې کومه حصه ده دې ته وحی مطلوع وی. او یو وحی غیر مطلوع ده کوم چې په صحیح احادیثو مبارکو په شکل کې چې دی نو هغه موجوده ده. وحی غیر مطلوع چې د کمې تلاوت نه کیي، هغې کې هم الله تعالی بلا احکامات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دی نو دا بیان کړي دي. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د نازلېدو 12 اقسامو، خو هغه په اعتبار د مکان او زمان سره دا اقسام چې دی نو دا بیان کړي. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه 12 قسمونه دا د وحی یعنی د نازلېدو بیان کړي، خو په اعتبار د مکان او زمان سره. هغه بعضې وحی دا مکی وه، یعنی مکی هغه وحی چې په مکه مکرمه کې په پیغمبر علیه السلام باندې الله کوم آیتونه نازل کړي دي. او 2م نمبر مدني وحی وه چې کوم پیغمبر علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت وکړه او د هغې نه وروسته چې کوم آیتونه پیغمبر علیه السلام باندې کومه وحی نازله دا مدني وحی ده. 3م نمبر حضري چې رسول الله مبارک په حضر کې به یعنی مسافر بنو، په سفر کې بنو، نو حضر کې په الله تعالی آیتونه نازل کړي دي، نو هغې ته حضري وحی ویلی شي. او 4م نمبر سفري وحی وه. پیغمبر علیه السلام به سفر باندې روانو، الله به په نبی علیه السلام باندې وحی راولېږله. 5م نمبر امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې نهاري وه. دا د ورځې په پیغمبر علیه السلام باندې چې کومې وحی راغلی دي الله پې کوم آیتونه نازل کړي. 6م نمبر دا لیلي وه. د شپې په نبی علیه السلام باندې کومه وحی راغلی ده نو دې ته لیلي وی. 9م نمبر صیفي وه. صیف ګرمۍ ته ویلی شي، اوړي ته. دا په اوړي کې چې پیغمبر علیه السلام باندې کومې وحی راغلی قرآن کریم کې نو دا صیفي راک. او 8م نمبر شتایي یعنی ژمي کې چې په نبی علیه السلام کومه وحی راغلی ده دې ته شتایي وی. او 9م نمبر فراشي وه. پیغمبر علیه السلام به بستره کې پروت وه، وحی براله، دې ته فراشي وی. او 10م نمبر نومي په خوب کې چې کومه وحی راغلی. او 11م نمبر ارضي په ځمکه باندې په رسول الله مبارک باندې کومه وحی راغلی. او 12م نمبر سماوي اسمان کې چې پیغمبر علیه السلام باندې کومه وحی هغه نازله شوې د معراج په شپه باندې. نو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا 12 قسمونه د وحی دا په اعتبار د مکان او زمان سره چې کوم دی نو دا بیان کړي. نو دا طریقه د نزول شوه. اوس موږ ته دومره خبره زده شوه چې د لوح محفوظ نه موږ زموږ خواله زموږ لاسو ته قرآن کریم څنګه راورسېد.